بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دین اسلام چار خلافا دي چې ورته خلافا راشدین ویلی شي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دین اسلام اولنی خلیفه و. دو پیغمبر حضرت محمد رسول الله خاتم النبی صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ته هجرت او ملګري دي. یاغار صدیق او عتیق د دوی لقبونه دي. د دوی د خلافت زمانه 2 کاله و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د اسلام دویم خلیفه دی. تعلق یې د بنو ادیم خاندان سره دی. د دوی د 10 کالو نه زیات خلافت کړی و. د دوی په خلافت کې اسلامي ریاست 22.5 لکه مربع میله کې خور شوی و. د اسلام دریم خلیفه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دی. د دوی د خلافت زمانه 12 کاله او دوی ته ذوالنورین هم ویلی شي ځکه چې د پیغمبر حضرت محمد رسول الله خاتم النبی صلی الله علیه وسلم دوه لوڼه حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها او د هغې د وفات نه پس حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د دوی په نکاح کې راغلي وي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د څلورم خلیفه او د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم د تر ابوطالب زوی و. په ماشومانو کې د ټولو نه اول اسلام قبول کړی و. د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم کشره لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د دوی په نکاح کې وه. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د دوی زویګانو تقریبا 4.5 کاله خلافت ناپس شهید کړی شو. په عشره مبشره کې 4م نمبر دی. Subscribe to my channel and also press this bell icon.